بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو قدرمندو دا وخت را سره د پښتون غورنې غورځنګ مشر چې منظور احمد پښتین په منګوره نشاط چوک کې موجود دی. د هغه نه د سوات په موجوده حالاتو باندې یو څو تپوسونه کوو. مشر، د سوات په موجوده حالاتو باندې ستاسو څه موقف دی؟ موجوده صورتحال خراب دی. د پښتنو په سیمې باندې یو ځل بیا د ترهګرۍ او د ترهګرۍ خلاف جنګ په نامه باندې یو لوی کاروبار کېدلو دپاره منصوبې جوړې شوي دي. موږ په دې کې د پښتون وطن د اتفاق اتحاد دپاره کوششونه کوو. که پښتانه چیرې یو شول نو 3 ورځې هم د پښتنو نه پیلېږي. خپل وطن د هر څه نه صفا کولی شي، خو که چیرې پښتونخوا پښتانه یعنې په یوه ځای نه شول بیا هم مشکلات امکان لري. نو دا په ټول کام باندې یو مشکل حالات دي چې په هغه کې سوات په دې اوس وختونو کې لږ لا هم ځپلی شوی دی. داسې واقعیات کېږي، داسې واقعیات چې په سره ورځ باندې لکه د چا په سترګې چې پټۍ ورتړې چې ما هېڅ نه لیدلې. که تاسو هغه د پلار او زوی ول کیسه ولیدله، د سکول د ماشومانو کیسه مو ولیدله، نو د دغې تباهۍ او بربدۍ خلاف باندې دا ولسونه وګوره چې په زرګونو لاکونو تعداد کې راوتلي دي او د خپلې خاورې د امن دپاره. موږ هم د دغې امن کاروان غړي یو. مشره، د دې احتجاجونو لړۍ چې دی هغه په ټوله پښتونخوا کې روانې دي، خو د دې احتجاجونو اخرنی لای عمل ستاسو سره که په احتجاجونو ونه شوه تاسو یو پلیټفارم یا لای عمل لرئ؟ بالکل یې لرو. فلحال یې د کچیرې حالات ډېر خرابېدو ته ځي نو زموږ سره 2 لارې دي. په 2 کې به پښتون کام موږ یوه خپلوو. 2 سوله ییزې لارې دي، خو البته د مزاحمت لارې دي په سوله ییزه طریقه. خو اوس یې نام اخیستل یا د هغې طریقې اوس موقع سره مناسب نه دي. هسې نه چې د وطن دشمنانو ته په وخت اول د تیارۍ موقع میلاو شي، خو په موقع به بیا موږ اعلان وکړو. زما خیال دا دی چې دا د پښتنو په تاریخ کې بیا اول ځل کېدونکي دي چې په سوله ییزه طریقه سره څنګه د خپل وطن دفاع کېدلی شي. ډېره مننه، شکریه.